حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ځانونه وساتئ دا وو ګناهونه نه چې هلاکون کی دي موبقات. قال یا رسول الله وما هن غسدي؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الشرک بالله، خدای سره شریک جوړول. دیم وسحر جادوګری. جادوګری څه ته وایي؟ کل ما لطف ماخذه ودق فهو سحر. دیم اخراج الباطل فی صورت الحق. دریم دا چې انسان سے هیلې ملې کوي دې ټولو ته سحر وایي. سحر خارق العادت کار دی، د عادت خلاف. تاسو دې کتابونو کې ویلي چې عادت خلاف کارونه ودي: ارهاس، معجزات، کرامات، معونات، استدراج، اهانت، سحر. د سحر حقیقت شته که نشته؟ معتزله وایي صرف وهم او خیال دی، حقیقت نشته. جمهور رایه دا ده چې د سحر حقیقت شته. سحر یو حقیقي او نفس الامری شی دی. ساحر کافر دی که نه دی کافر؟ امام مالک او امام احمد رحمه الله وایي د ساحر قتل واجب دی په امیر. ساحر مطلقاً کافر دی. جمهور پنیس سحر گناہ کبیره ده، ساحر فاسق دی، کافر نه دی. خو په هغه صورت کې چې په سحر کې کلمات کفریه او شرکیه نه وي. که کلمات شرکیه او کفریه پکې راشي نو بیا په اتفاق سره ساحر کافر دی. وقتل النفس او د انسان وجل التي حرم الله الا بالحق. حق طریقې درې دي د وجلو: یو زنان بعد احسان، دویم ردت، او دریم قصاص. واکل الربا سود خوړل، واکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل، والتولی شا ګرځول یو مزحف د جنگ په ورځ، وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات تهمت لګول په پاک دامنه مؤمنو بې خبرو ښځو ځان نه خبره نه ده تور پسې تهمتونه وتړي. دا سخت کبایر ګناهونه دي. مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی ځکه کبایر پکې ذکر دی او باب کم باب الکبایر. الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم متفق عليه. دام د حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زنا نه کوي زنا کوونکی چې کله دی زنا کوي او دی مؤمنی، او غلا نه کوي غل چې کله غلا کوي او دی مؤمنی، او شراب نسکی چې کله اسکی او دی مؤمنی، او لوټ مار نه کوي نهبتن څه لوټ مار چې خلک اوچت کړي دته په دې کې سترګې. حین ینتهبها چې کله دی دا لوټ مار کوي او دی مؤمنی. پی پوسته که نسته پوی. ولا یغل احدکم حین یغل وهو مؤمن. خیانت په مال د غنیمت کې نه کوي چې کله دی په خیانت کوي وهو مؤمن دی د مؤمنی. ایاکم ځانونه دې نه وساتئ، ځانونه دې نه وساتئ. پی پوسوئ یعنی دا اعمال چې سړی کوي د کې ایمان نه. تاسو باندې به اوس اعتراض وارد شي چې خو د معتزله مسلک صحیح شکه. تاسې پې پوه شئ چې مرتکب د ګناه کبیرې مؤمن نه دی. ملا علی قاري جواب کړی دی چې دی مؤمن نه دی، دلته نه پې د ایمان نه ده، نه پې د کمال ایمان ده، کامل مؤمن نه. دویم جواب علامه نووي کړی دی نه پې د نور د ایمان ده. پې پوه شوئ زناکار چې زنا کوي د کې نور د ایمان نشته، دا معنا نه ده چې نفس ایمان پکې نشته، کافر خو نه دی که. دریم جواب نفی د ایمان شهودی ده. ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. زنا نه کوي زنا کوونکی چې کله زنا کوي او د کې د ایمان شهودی وي. ایمان شهودی پکې نشته چې خدای حاضر او ناظر وکړي.
څلورم جواب دا دی وهو مؤمن، دا معنا ده چې په دې وخت کې دی د خدای د عذاب نه په امن کې نه دی. مؤمن د امن نه دی، په دې وخت کې د خدای د عذاب نه په امن کې نه دی، د خدای عذاب ورته متوجه دی. وفي روایت ابن عباس ولا يقتل حين يقتل، قتل نه کوي چې کله قتل کوي او دی د مؤمني. تاسو په دې خبر باندې پوه شئ. قال اکرمتو، اکرمه وی دی ابن عباس نه مې تپوس وکړو چې د ایمان د ده نه څنګه لرې شي. و ابن عباس راته داسې ویلې، ما ته وګورئ چې ایمان د ده سره داسې نښتی چې کله دی زنا یا غلا یا قتل کوي نو ایمان ته داسې جدا شي، ایمان پکې پاتې نه شي کوي. چې کله بیا توبه وباسي نو ایمان ورته بیرته راشي. اوس پې پوه شئ. قال اکرمتو قلت لابن عباس کیف ينزع الايمان منه، څنګه به ایمان د ده نه ویستل کېږي؟ هکذا قال هکذا وشبک بین اصابعه، تشبیه کې وکړه د ګوتو په منځ کې. ثم اخرجها فإن تاب عاد الیه، که چېرته توبه وباسي واپس ورته راشي. هکذا وشبک بین اصابعه، بیا یې تشبیه کړو. وقال ابو عبد الله، امام بخاری څه وایي؟ هغوی لا یکون هذا مؤمنا تاما، معنا دا ده چې پوره مؤمن نه دی. ولا یکون له نور الایمان، د ایمان نور پکې نشته. هذا لفظ البخاری، دا د بخاری شریف لفظ. نفس ایمان خو پکې شته خو نور د ایمان پکې نشته، چې په کم نور د ایمان باندې څه دی د بدو نه بندېږي. پې پوه شوئ. مناسبت د حدیث باب الکبائر سره واضح دی. الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي آیت المنافق ثلاثن، د منافق درې علامې دي. تاسو باندې باید اعتراض وارد شي. ثلاثن متعدد دی، آیت مفرد دی، دلته حمل د متعدد په مفرد راغی. نخه د منافق درې دي، نخه خو یوی کنه درې نه. تاسو په جواب کې د آیت نه مراد جنس دی په ضمن د کثیر کې، نو حمل د متعدد په متعدد راغی. دریم اعتراض به دا وارد شي، دا علامې خو کله مسلمان کې موجودیږي او دی وایي دا د منافق علامې دي. تاسو به جواب وکئ دا المنافق نه مراد منافق عملی دی. آیت د منافق عملی درې نښې دي. پې پوه شئ. کافر کېږي مؤمن کې کرالم را دي شي که. دویم جواب به دا وکئ المنافق کې الف لام عهدي دی، معهود یو خاص منافق دی. آیت المنافقی د دغه خاص منافق درې علامې دي او هغه کافرو. دا به قضیه شخصیه شي. و ان صلی و سامه، اگر که سامه و صلی روژه نیسي او منځ کوي، و زعم انه مسلمون، دا مسلم شریف زیادت. ثم اتفقا، بیا دواړو اتفاق کړی دی. اذا په الفاظو کې اذا حدث کذب، دا یوه شوه چې خبرې کوي دروغ به پکې وایي. و اذا وعده اخلف، چې وعده چا سره وکړي مخالفت پک کوي. و اذا اؤتمن خان، چې څوک امین وګڼي نو بیا به خیانت کوي. پس شي څوک امین وګڼي، په پیسو نه صرف، هر څه چې خلک امین وګڼي دا ډېر ښه سړی دی، دی پکې خیانت کوي. دا درې څیزونه چې پکې راشي دا د منافق نښې دي. پې پوه شئ. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې وروسته حدیث کې خو راځي چې څلور دي، دې وروسته حدیث کې به راشي. تاسو به جواب وکئ چې څلور د دریو سره مخالفې نه دي. امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دریو علم راغی، بیا د څلورم علم راغی، نو بل حدیث کې څلور ویل شو. د علم مطابق دی، اوس بدي نشته. بیا اعتراض به دا وارد شي چې دا درې ولې د منافق پورې خاص شول. جواب دا دی چې د ده دا منافقت په مبنا دا درې واړه مشتمل دي.
ځکه مبنا د منافقت په سر او علانیه ده، سر او علانیه، او دا درې هم په مخالفت د سر او علانیه دواړو مشتمل دي. کذب کې مخالفت د واقع دی، حق د امانت دار چا هلته وسپارې وې نه سپارې نو مخالفت دی وکړو، حق د وعدې دار چې پوره کی پوره نه کړي نو مخالفت دی پکې وکړو. منافق کې مخالفت دی، دا درې څیزونه هم د خپل اصلي اسلوب نه مخالف دي، نو ځکه تخصیص ته دې درې وو. بیا که تاسو ته څوک وایي چې دا خو مسلمان کې هم موجود دی، مسلمان له به مونږ منافق وایو، جواب دا دی چې دا د نفاق عملي منافق عملي علامې دي، او مؤمن ته منافق عملي ویلی شي که نه، منافق عملي خو د مؤمن سره جمع کېدی شي. پرې پوه شئ. الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. سلور چپچا کی دا به خالص منافق، خالص منافق نه که منافق اعتقادي مراد چې دا څلور پکې په طریقې د استحلال سره بیا به معنا داسې، او چې یو خصلت پکې د دې نه دی یو خصلت د منافقت په پکې، حتی دا تر دې چې پرېږدي. اذا اؤتمن خان، څوک امین جوړ کړي دی خیانت کوي، چې خبرې کوي دروغ وایي، چې معاهده وکړي غدر کوي، او چې چا سره جګړه کوي فجره کنځلې کوي، دا پکې څلورم. متفق علیه. الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د منافق مثال دا ګډې په شان دی چې متردد دی د دوو ډلو ګډو په منځ کې، دې خوا هم رمه ده دې خوا هم رمه ده د ګډو. دا حیرانه متردده ده، کله هغې لمنډه کې کله دې لمنډه کې، نه د دې شي نه د هغې شي. طیرو الی هذه مرتن، ورتښتي دې ډلې ته کله، و الی هذه مرتن، او دې بلې ته مرتن کله. رواه مسلم. الله الفصل الثاني عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال قال يهودي لصاحبه: ذهبنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صاحبه. کبائر ذکر کوي، دیکھی کبائر ذکر کئی. دا حدیث د صفوان ابن عسال لے رضی اللہ عنہ، دے دا قبیلہ بنی مراد سڑیو. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسلمہ دن روایات کری دی. دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خلافت کے وفات شوے، په کوفه کې او په کوفه کې دفن شوی دی. وی قال یهودی، یو یهودي ویل لصاحب خپل ملګري ته، بل یهودي ته: اذهب بنا الی هذا النبی، مونږ دې پیغمبر ته بوځه. فقال له صاحب دې بل ملګري ورته: لا تقل نبی، نبی ورته مه وایه، انه لو سمعک، که ستا دا خبره واوري چې دی نبی دی، لکان له اربع عیون، د ده به څلور سترګې شي. څلور سترګې به شي څه معنا ده؟ ډېر به خوشحاله شي. خوشحاله سړي دپاره خلک وایي نظر یې ډېر تیز دی، معنا ډېر خوشحاله دی. او چې خپه پلانکي په سترګو تکه توره تیاره شوه، هېڅ هم ورته نه ښکاري د ډېر غم د وجې نه. کنایه ده دا د ده به څلور سترګې شي، معنا ډېر به خوشحاله شي چې یهودیان هم راته نبي وایي. فاتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دواړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله. فسألاه عن آیات بینات، دوی تپوس وکړه د نبی علیه السلام نه د هغه نښو واضحو په چې کوم سورې بني اسرائیل یا سورې نمل کې ذکر شوي، چې هغه عبارت دي د عصا، ید بیضا، قحط، نقص ثمرات، طوفان، جرات، قمل او ضفادع نه او دم نه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: لا تشرکو بالله شیئا، شرک مه کوئ د الله سره هیڅ شی، ولا تسرقوا غلا مه کوئ، ولا تزنوا زنا مه کوئ، ولا تقتلوا النفس التي، هغه نفس مه وژنئ، حرم الله چې الله حرام کړی الا بالحق، ولا تمشوا ببریئین، پاک سړی مه بوځئ الی ذی سلطان، حاکم ته لیقتلو چې وی وژني او تاسو شیطاني وکئ، ولا تسحروا، جادو مه کوئ، ولا تاکلوا الربا، سود مه خورئ،
ولا تخذفوا محصنه پاک دامن ښځې ته کنځلې مه کوئ ولا تولوا مه تښتئ للفرارې د جنګ نه یوم زحفې د تیښتې دپاره د جنګ په ورځ مه تښتئ پرې پوه شوئ وعلیکم خاصتن الیهود او په تاسو لازم دي خاص کرے یهودیانو لا تعتدوا تجاوز مه کوئ په سبت د خالی په ورځ تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې هغوی خو د آیات بینات باره کې تپوس کړی او نبي علیه السلام خو ورته اعمال ذکر کړه نواهي آیات بینات خو به ځای پاتې شو تاسو به جواب کې دا جواب علی اسلوب الحکیم دی هغې ته ستاسو ضرورت نشته تاسو ته د دې خبرو ضرورت دی څوک درنه تپوس وکړي چې آدم علیه السلام جنت کې څومره وخت تېر کړی و ته ورته ووایې یو 10 کې 4 فرض دي بظاهر خو دا ستا جواب ډېر لرې ښکاري خو ډېر ښایسته جواب دی که نه یا درنه څوک تپوس وکړي د امام ابو حنیفه د مور څه نوم دی ته ورته غسل کې 3 فرض دي دې ته جواب علی اسلوب الحکیم وایي هغه ته دې وښودله چې ابو حنیفه د مور سره ستا څه کار دی تا نه خدای تپوس د دې نه کوي د غسل تپوس به در نه کېږي دقه شان نبي علیه السلام جواب علی اسلوب الحکیم ورکړ قال صفان ابن عسال وی فقبل یدیه و رجلیه دوی را پاسېده د نبي علیه السلام لاسونه او خپې ښکل کړي وقالا دوی ورته نشهد انک نبی موږ ګواهي کوو چې ته د خدای پیغمبر یې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی فما یمنعکم څه شی مانع دی تاسو ته ان تتبعوني چې زما تابعداري وکئ قالا دوی ورته ویل ان داود علیه السلام دعا ربه داود علیه السلام د خدای نه دعا غوښتې وه الله یزال من ذریتی نبیون چې زما په اولاده کې د همیشه پیغمبرانی و انا نخاف مونږ ویریږو ان تبعناک که مونږ ستا تابعداري وکړو ان یقتلنا الیهود چې یهودیان به مونږ مړه کړي او نور ښه پوهېږو چې ته د رښتیا پیغمبر دې کې دوکه وه ښه ځکه دته نبیون معنا دا وه چې ته د امیونو پیغمبر یې زمونږ پیغمبر نه یو دوکه دویمه دا ده چې داود علیه السلام دعا کړې وه داود علیه السلام دا دعا نه وه کړې چې زما په اولاده کې د پیغمبر دروغ وایي نو دې کې دا کبائر ذکر شو چې دا مکوئ دا مکوئ نو مناسبت باب الکبائر سره واضح الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من نسل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ما ظن بعثني الله إلى أن يقاتل انس رضی اللہ عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی دریس چیزوں دی من اصل الایمان من اساس الایمان دی ایمان بنیاد الکف عمن قال لا اله الا الله لاس به بندې دغه چانه چې لا اله الا الله وایي هغې له به د لاس ضرر نه رسې قتال به ورسره نه کې چې څوک لا اله الا الله وایي اهل اسلام ته به تعرض نه کې دا مطلب دویم لا تکفره بذنب نه به کافر کې په ګناه باندې په دې کې رد دی په خوارج چې هغوی کافر کوي ولا تخرجه نه به وباسي د اسلام نه په دې کې رد دی په معتزله او هغوی خو کفر کې نه داخلوي خو اسلام نه خو خارجوي که نه بیعملین دویم دا دی چې والجهاد مازن جهاد بجاری مزبعثنی الله کمې نه چې زه الله را لېږلی یم الی ان تر دې پورې یقاتل آخر هذه الامه چې جنگ به کوي آخر د دې امت الدجال د دجال سره د دې امت آخري ټولې به د دجال سره د عیسی علیه السلام په مرګرتیا باندې جهاد کوي پې پوښتئ که نه ستئ پوهئ دا به تر دې پورې جاري دجال ختم نو جهاد سلسله به ختم شي ټول خلک به نیکان جوړ شي ټول به مسلمانان شي بد عمله سړی به دنیا کې بالکل نه خدای به بیا نیکان خلک ختم کی عیسی علیه السلام به وفات شي بدن به شروع شي او بیا به د قیامت سلسله شروع شي حدیث کې چې دي چې یو د الله ویلو والی نو قیامت به نه راځي هغه دغه وخت پې پوه شئ ټول چې څومره د دنیا شریر خلک دي دا به د دجال سره ملګري دجال معنا پریبي چل ول والا دجل دوکباز حدیث کې دي 10 دجالان به راځي سخت به پکې آخري دجالي نه هیڅ راغلي دي یو اخرنی پاتې او دا ټول به د پیغمبرۍ دعوه کوي دا دجال به د پیغمبرۍ دعوه کوي آخره کې به بیا د خدای دعوه کوي چې زه خدای یم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده دا یوه سترګه بس نه دا بله به بټه راوتي لکه د انګور دانه
او په تندي به کاف فا را لیکلی تاسو په دې پوه شئ چې د خدای سترګې داسې بټې نه راوتي پې پوه شئ د ساز او سرود سامانونه فحاشي اوریانی دا بې حیاسي کارونه دا ټول به ورسره ملګري پاکان نیکان خلک بنئ خلک به ټول مدینې منورې ته راجمع شي نیکان مدینې باندې به حمله نشي کولی مدینه منوره به دې وخت کې 7 قلاګانې 7 دروازې به په هره دروازه به 2 ملایکې ولاړي دجال به نه پرېږدي دجال به مدینې نه بهر حرې مقام کې شګلن ازمکه خورناک هغې کې به پړاو واچي د مدینې کې چې کوم منافقین هغه به ورشي په دجال به ایمان راوړي زلزله به شروع شي یو سوچه مسلمان به هغه به ورشي دجال له به وایي ته کافرې کافره ستا په تندي کافر لیکلی اب مړ کی بیا به را ژوندی کي ځکه خدای به دا طاقت ورکړی دنیا د امتحان ځای دی اب ورته اوس خو مې ومنه چې زه خدای یم مؤمن به ورته چې اوس مې یقین نورم مضبوط شو چې ته کافر یې ځکه موږ د زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ویلي چې یو سړی به مړ کي او بیا به را ژوندی کي هغه زه یم که دجال به بیا لاړ شي اوس اسرائیل چې کوم ځای قبضه کړی یهودیانو ایرپورټ یې پکې جوړ کړی لد ورته وایي لد کې به دجال فړاو واچي عیسی علیه السلام به د بره نه راکوش امام مهدي به دمشق کې سوریه کې شام دمشق جامع دمشق د هغې 2 منارې دي یو شرقي مناره او غربي مناره شرقي مناره باندې به راکوش شي بره نه به رارواني خلک به ورته ګوري 2 ملیکو باندې به لاس اچولي او د ویښتانو نه به اوبه څڅېږي لکه سړي چې تازه لمبلي خلک ویلی پوړی راوړی چې عیسی علیه السلام راکوش شي منارې له به پوړی کېږي عیسی علیه السلام به راکوش جامع دمشق په شرقي مناره باندې امام مهدي به ورته ډېر زور وکړي چې ته مونځ ورکه به وایي نه زه صرف د یو مقصد دپاره رالیږل شوی هغه دا ده چې دجال ختم کړو دجال چې د عیسی علیه السلام خبره واوري نو داسې به ویلې کېږي لکه د مالګې چمچې په اوبو کې څنګه ویلې کېږي زور به ختم شي لط کې به ختم کی د دجال فتنه به خدای ختمه کی بس سم اسلامی حکومت بشي مسلمانان بشي نو دجال نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې هر پیغمبر خپل امتیان د دجال د فتنې نه ویرولي او زه تاسو ویروم او څوک د سوره کهف د 10 آیتونه سار مانځه نه وروسته هره ورځ وایي د دجال د فتنې نه به محفوظ لا یبتله جور جائر نشي باتولی دا ظلم د ظالم او نه عدل د عادل والایمان او دریم سیز ایمان د بالاقدار په تقدیر الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالذلة فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان نور د ایمان تلاړ شي معنا دا ده الله الفصل الثالث عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن د الله سو خبرو حکم راته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی اول دا چې شرک بنه کې د الله سره که ووجل شي وسوځول شي داسې وخت کې چې وجل کېږي که د شرک کلمه دې په خولې وویل هم خیر دی خو د عزیمت دی ښه هغه رخصت دی پې پوه شئ الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولا توقن والدیک د مور پلار نافرمانی بنه کې وإن امراک اگر که امر درته وکړي ان تخرج من اهلک و مالک ولا تترکن صلاة مکتوبه فرض مونځ به نه پرېږدې متعمدا فإن من ترک صلاة مکتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله د خدای ذمه او د خدای امن د ده نه لاړه ولا تشربن خمره شراب به نسکې فإنه راس کل فاحشه د هر بې حیایۍ بنیاد وإیاک والمعصیه ځان وساته د معصیت نه فإن بالمعصیة حل سخط الله ځکه د ګناه په وجه باندې د خدای غضب تا باندې رانازلېږي د خدای غضب ته دعوت ورکول وإیاک ځان وساته والفرار او تیښته من الزحف د جنګ نه وإن هلک الناس اگر که ټول خلک مړه شو ته مه تښته وإذا أصاب الناس موتون چې که خلکو کې مرګ راشي طاعون وبا راشي وانت فیهم فاثبت خپې مضبوطې که تښته مه
او مال ولکه وعلى عیالک په بچو من تولک ستا د طاقت مطابق ولا ترفع عنهم عصاک ادبا موچته و د هغوی نه امسا ستا د ادب د وجې نه چوکتې موچته و چوکې لاندې ساته واخفهم فی الله هغوی وویروه د الله نه الله باره کې وویروه چې د الله د احکامو خیال ساتئ الله. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إنما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بالإيمان. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نفاق یعنی تعرض منافق ته چې ته کافری کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیہ السلام په زمانه کې ځکه نبی علیہ السلام ته په وحی ښکاره کېده چې دا کافر دی منافق. فاما اليوم فانما هو الكفر دا کفر دی والایمان ایمان دی. که منافق دی اظهار د کفر کیم تعرض ورته نشي کولی ځکه تا ته خو د وحی په ذریعه نه معلومیږي چې دا منافق. په پوه شئ. رواه البخاری. درود شریف اللهم صل